چې کله ما د قومي وطن پارټۍ د شمولیت لپاره یو درخواست وکړو نو دوی زما هغه درخواست ونه غورځو او دوی ما سره راضي شو او نن په قومي وطن پارټۍ کې دوی باقاعده د شمولیت اعلان وکړي. زه راروان چې کوم ملګري شمولیت پکوي او د سکندر خان د لاسه په ټوپۍ په سره نو زه د مخکې نه هغه ملګرو ته مبارکي ویم او دا یو خبره ورته کوم ځکه چې دا حقیقت دی. زما خلیل وروڼو ما په یو سیاسي پارټۍ کې 20 کاله په ګراوند باندې سیاست وکړ او زما خاندان د 40 کالو نه د دغه سیاسي پارټۍ سره وابستې وه. خو زه 6 میاشتې مخکې په قومي وطن پارټۍ کې د ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د خپل ګران مشر د سکندر خان د لاس لاندې ما په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو. عزیزانو دا یو خبره موږ سیاسي خلکو ته ډېره سختۍ چې کله یو پارټۍ نه ته بل پارټۍ ته ځي نو دا ډېره ګرانه او واقعي چې دا ما ته هم ډېره ګرانه. خو زه تاسو ته دا یقین در کوم چې زه په حیثیت ډاکټر فاروق افضل مومن دا ویم او خجاری ویم چې یاره ما 15 کاله مخکې په دې پارټۍ کې شمولیت کړی وی نو ډېر د هغې وجه دا ده چې ما له کومه مینه ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو راکړه، ما له کومه مینه سکندر حیات شیرپاو راکړه، نو دا ما په بله پارټۍ کې نه ولیدلي. او زه نن فخر کوم چې زه د قومي وطن پارټۍ د ګوند یو معمولي حصه یم او د سکندر خان سره زه اوږه په اوږه ولاړ یم. زه دې قلیل قوم له دا یقین ورکوم انشاءالله چې راروان وخت د قومي وطن پارټۍ دی ستاسو په مدد سره، ستاسو په ووټ سره، ستاسو په محنت سره به انشاءالله سکندر خان موږ چیف منسټر جوړو او دی به وزیر اعلی او بیا ځینې خپل وروڼو ته کوم چې شمولیت کوي، کوم چې موږ سره مینه وکړه، نو زه ورته دا سینه ټپوم چې انشاءالله ستاسو د ښه دې خدای پېښی او بده نه، زه به درسره ولاړ یم، دا مومن ورور به درسره ولاړ وي انشاءالله. تاسو نه به زه مخکې یم او تاسو به راسره یې او ستاسو د حقوقو تپوس به انشاءالله زه کوم. زما دا یو څو خبرې وي، د دې نه پس مشران ناست دي، تاسو سره به هغوی خبره وکړي. زه ستاسو ډېره مهرباني ادا کوم، ډېره شکریه. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. راغلي مېلمنو او زما د خاندان خلکو، زه تاسو ته او زما ملګرو د غریب آباد نه راغلو، د تاکال نه، د پروسې بویرو پښتنو، زه تاسو ته د زړه د کومې نه په خیر راغلی وې، په خیر راغلی او ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو مونږ له ټایم راکړو. ستاسو د راتګ ډېره مهرباني او ډېره شکریا. دومره تکلیف وخت کې او د دومره سختۍ په وخت کې زموږ په اواز باندې موږ سره رايوځای شوي، الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي او د راغلو مشرانو چې کوم د قومي وطن پارټۍ مشران دي د هغې هم زه ډېره شکریا ادا کوم چې دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له مقرره کړه او راغه. ستاسو ډېره مننه، یو ځل بیا زه ستاسو شکریا ادا کوم، ډېره مهرباني. او د چلونو سامیریا دا تا پسې امسامې د موسی نه راوړې ده، شاباسي راکوئ. دا تا پسې امسامې د موسی نه راوړې ده او تا نه وړه انجمن ته د خیرون نه کلم، تا
راوړ انجمن ته د خیرو ډکه لمن مونږ ځان سره وږمې وږمې ښکلا راوړله او سپین مخ دې خلک ویني خو تک تور لرې زړګې سپین مخ دې خلک ویني خو تک تور لرې زړګې مونږ کام له فانوسونو کې رڼا راوړله ډاکټر اکمل ته درخواست کوم چې هغه راشي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي کم کم خپل بار نه غازان شړلی شي زه ټیم نور نالم او دا یو بل ستاسو به هغوی کوم او بیا خپل مشر راغواړم خو خو دروند استقبال دی کوئ وایي ستا جامه د سړي او زه انسان یم ستا جامه د سړي او زه انسان یم او ته اخته د بل په غوښو او زه د ځان یم ستا جامه د سړي او زه انسان یم او ته اخته د بل په غوښو او زه د ځان یم او چې د لار د مداري سم کافر یم چې د لار د مداري سم کافر یم چې ستا په لاره د مسلمان یم جناب